السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشاله به یې د ژوند په مزو کې به یې. دوستانو د ظلم او ستم د جبر او بربریت په کله د پښتنو معاشري نه وځي. ظلم پسې ظلم روان دی. الله تعالی د پښتنو باندې خپل رحم او فضل وکړي. نن په پیښور کې خستا ښکلی انجینر په موبایل نه ورکولو باندې ډیر بې دردۍ سره قتل کړی دی. دومره په بد حال باندې قتل کړی دی چې د انسان زړه ورسره وبوږنیږي. دا طالب علم د کم ځای او کم ځای سره تعلق لرو. دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې ترلاسه کړئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو کو زموږ چینل مو سپورونی سبسکرایب کړئ. زموږ د چینل مه در سره سبسکرایب کړئ. خو هغه سره ټلای نشانه وي چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاويږي. دوستانو موږ پښتانه په داسې بدبخت معاشره کې اوسو چې یو د انسان د ژوندۍ نه موبایل خو خوشو چې دا نن یې څومره خستا ځوان په وړي کې موبایل باندې ډیر بې دردۍ سره قتل کړو. پېښور کې د انجینرینګ سبق وایو. د مور او د پلار به ډیر امیدونه وو چې بچي به مې انشاءالله کامیاب شي، د کامیابۍ په لور به روان شي. هغوی غریبانان ته څه پته وه چې دغلته ظالمان درندګان اوسي، د وینې تږي جاهل خلک، بې غیرته خلک چې خدای خبر شه د زړونه د کاڼي دي کوڅه بلاګان دي چې په انسان باندې دومره قدرې رحم هم ناراضي. دی انجینر صاحب ته ویل چې موبایل راکا. دا ورسه په خبره باندې لږ شان دی ټینګ شو. دی ظالمانو سم دس تمانچه ویستله او پایرنګ پې وکړو او په هم هغه ځای باندې د پانی دنیا نه رخصت شو. ډیر زیات یې ویشتی و. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کوروالو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دا ظالمان دې زر تر زره گرفتار کړی شي، ځکه چې دا واقع نن سبا ډیر زیات رونما شوي دي. عراق علاقه کې داسې واقع مخې ته راځي. مور او پلار یې هم د پولیس غوښتنه کړې ده چې موږ ته دې خپل قاتل راکړی شي، گرفتار کړی شي او سخت نه سخت سزا دې ورکړی شي چې آینده دپاره بل څوک داسې کار ونه کړي، ځکه چې دا واقع زیات شوي دي. الله تعالی دې پښتنو باندې خپل رحم او فضل وکړي. دوستانو دا وه زموږ د وخنیو معلوماتي ویډیو. د نورونیو معلوماتي ویډیو دپاره زموږ د چینل ما در سره ضرور سبسکرایب کړئ. پاک وسا ګنټې نشانو ہے چې هر یو معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاویږي. والسلام.